बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله به یې. ډیر سټوډنټس نن موږ د پنځم سمستر د بی بی اے سټوډنټانو لپاره منی اینڈ بینکینګ سبجیکټ شروع کوو. منی اینڈ بینکینګ سبجیکټ کورس آوټلاین د دغه موجوده سلایډ چې کوم په سکرین تاسو وینئ د دې نه وړاندې یا د دې نه مخکې چې کوم دی کورس آوټلاین دی او انشاءالله دغه سبجیکټ ختمولو سره سره به مونږ قابل د دې شو چې دغه ټاپکس کم مونږ کور کړي نو مونږ به په دې باندې پوهیږو. نو زه تاسو ته یو خبره وکړم، منی اینډ بینکینګ سبجیکټ ضرورات یا ولې مخې ته راغی یا د منی څه ضرورات دي. نو ګورئ که تاسو وګورئ چې انسان ته دغه کم ضروریات چې انسان لري د دې دپاره سیټسفاید کولو ته ضرورت دی. مطلب انسان نیډز لري او دا نیډز باید سیټسفاید کړي. نو دغه نیډ چې کم انسان لري نو دغه سیټسفیکشن بغیر د څه شي د ورکولو د ایکسچینج نه بغیر نه سیټسفای کیږي. مثلا I need a pen. So definitely چې ته پن ته ضرورت لري نو ته به څه نه څه کوې ایکسچینج کوې د دې پن د بدل چې دا پن ته لاسته راوړې او دا قلم ته واخلې. نو دغې ته د دغې وجې نه چې د انسان ضروریاتو د انسانانو ضروریات پوره کولو دپاره یو میډیم آف ایکسچینج ته ضرورت دی. نو هغه میډیم آف ایکسچینج چې کوم دی د منی په شکل کې ایجاد شو. که دغه موجوده سلایډ کې موږ وګورو To satisfy their needs, human exchange things of value with other. The value of things چې کوم دی مونږ exchange کو forward to satisfy our need. Suppose زه تاسو ته داسې ووایم I need a bread. زه ډوډۍ ته ضرورت لرم. So definitely you will exchange something. You will exchange the value of something to achieve what? Bread. Definitely مفت خو څوک ته نه ورکوي. No, the things of value that we know in the form of money was not same in the past. The value, the things value چې کوم ده دې ته موږ منی ویلی شو. مثلا موږ ووایو مخکې ما مثال درکړی چې یو قلم ته ضرورت لرو نو دغه قلم چې ته لاسته راوړې د دې دپاره به څه شی ایکسچینج کوي د څه شي ویلیو به ایکسچینج کوي. نو دغه ویلیو ته موږ څه شی ویلی شو؟ منی ورته ویلی شو. خو وړاندې د دې نه چې د منی ډیفینیشن زه تاسو شروع کوم په فرست چپټر کې نو هسټري آف منی ته چې کوم دی موږ څه لرو؟ ضرورت لرو. په هسټري آف منی کې موږ سره اولین چې دی هغه بارټر سیسټم دی. بارټر چې ته ویلی شي. اوس تاسو ته ووایم اول که تاسو قلم او کتابچه راواخلئ دې کې ګوره نوټ لیکئ ځکه چې زیاتره ایکسپلینیشن په دې سلایډ کې ما نه دی درکړی. تاسو کولی شئ چې دا په خپل قلم او کتابچې سره ولیکئ. بارټر سیسټم موږ اول نه ډیفاین کوو، هغه اول نه ډسکس کوو. اول چې کوم دی موږ بارټر وایو چې what does it mean بارټر یا د meaning of بارټر څه شی دی. بارټر means to trade goods directly rather than through the medium of exchange. نو موږ دې کې دا وایو چې بارټر means trade goods directly. The goods directly موږ trade کوو. Directly trade mean then through the medium of exchange. Without medium of exchange چې کوم دی موږ څه کوو؟ exchange کوو. مثلا زه تاسو ته دا ووایم بارټر دې ته ویلی شي when you need good so definitely you will exchange another good. که چېرې تاسو کوم جنس ته ضرورت لرئ په بارټر اکانومي کې یا په بارټر سیسټم کې نو تاسو که یو جنس ته ضرورت لرئ نو د هغې دپاره به بل جنس ورکوئ نو هغه جنس په لاسته راوړئ. دې ته اصل کې بارټر ویلی شي. او ستاسو په سلایډ کې وګورئ in the past the barter system was one of the most common method of exchange. پخوا خو پیسې نه وي، پخوا چې کوم دی پول یا ایرو نه وه یا ډالرز نه یا افغانۍ نه وي نو خلکو به بارټر سیسټم په مخ باندې وړه او په خپل ضروریات سیټسفاید کولو دپاره به چې کوم دی دغه ایکسچینج کوو. نو دې کې موږ ته وایي
Most common method of exchange people would use to exchange crops for crops. خلکو به چې کوم دی غله په غله باندې بدلوله. and similarly cattle for crops او خلکو به چې کوم دی خپل حیوانات دا به په فصل باندې په حاصلاتو باندې څه کول ورکول به. نو دغه نظام ته چې په کوم کې مونږه جنس د جنس په بدل کې بدلو چې مونږ ضرورت پوره کړي نو دغه ته څه شی ویلی شي دې ته وایي بارټر سیسټم ورته ویلی شي. که دې ځای کې تاسو وګورئ سلایډ کې نشته دی خو زه به درته ووایم چې بارټر سیسټم وایي چې شته. بارټر سیسټم از ا سیسټم آف ایکسچینج. ځان سره لیکئ. بارټر سیسټم از ا سیسټم آف ایکسچینج ویئر participant in a transaction directly exchange goods or service for other goods or service without using of money of exchange such as money. mean barter system هغه سیسټم ته ویلی چې پای کې پارټیسیپینټ په ټرانزیکشن کې ډایرکټلی اجناس یا خدمات د نورو اجناس او خدماتو په بدل کړي without medium of exchange such as money بغیر د میډیم آف ایکسچینج بغیر د کمې پیسو نه بغیر د کم افغانو نه بغیر د کم ډالرو د وینو نه. موږ دې کې داسې اسانه ویلی شي چې کله یو انسان ضرورت یو جنس ته راغی هغه جنس لاسته راوړو دپاره چې کوم دی بل جنس ورکړي او هغه جنس واخلي نو دې ته موږ څه شی ویلی شو بارټر سیسټم ویلی شو. دې کې بیا داسې کم ګوډز دي چې تاسو ته غواړم چې وښایم چې هغه به د بارټر سیسټم یا د بارټر اکانومي کې استفاده کېدل ایز ا میډیم آف ایکسچینج. نو هغې کې اول پلانټ خو باندې خو پوهېږئ بوټه یا بوټي دا به چې کوم دی څه کېدل ایکسچینج کېدل. مثلا زه غواړم کالي واخلم نو ډیفینیټلی ما به بوټی ورکړه کالي به مې ترېنه واخیستل او دا په ډفرنٹ سوسایټیز کې ایز ا میډیم آف ایکسچینج. بیا په نورو سوسایټیز کې چې کوم دی کیټل آر پرابلی د اولډسټ آف آل فارمز آف میډیم آف ایکسچینج یا ایکسچینج آف میډیم. نو ډیرز کیټلز چې کوم دي کوم حیوانات چې موږ تاسو په کور کې ساتو پیټ انیملز هغه به چې کوم دی ایکسچینج کېدل د اجناسو په بدل کې او هغه اجناس به خلکو راوړل لاسته. مثلا خلکو به ګډه بیزه دا به یې ورکړله او غنم جوار به یې ترېنه واخیستل. ګډه بیزه به یې ورکړله ځان ته به یې کالي واخیستل ځان ته به چې کوم دی نور د ضرورت پوره کولو چې کوم اجناسو نو هغه به یې واخیستل. نو بارټر سیسټم کوم سیسټم ته ویلی شي هغه سیسټم چې پای کې پارټیسیپینټ ډایرکټلی د ټرانزیکشن دپاره جنس په جنس بدل کړي یا خدمات په جنس بدل کړي دې ته موږ بارټر سیسټم ویلی شو. تا دین بعد دغه بارټر سیسټم یک نظام خوب بود یک نظام چی بود آسان بود. دیر ور نو کدام چیز مشکل نبود آسان نظام بود. یک نفر که اصلا چیز را که کار داره به او که چی میکنه به دیگه چیز میگرفت. حالا که اصلا چرا اینمی نظام در جهان نیست چرا که اصلا اینمی نظام ختم شده. نو اینمی نظام که ختم شده چند مشکلات داره که او را میگه drawbacks of barter system یا difficulties of barter system یا inconvenience of barter system چې کوم دی دې ته ویلی شي. نو بارټر نظام چې په دې جهان کې اوس نشته دی نو د څه مشکلاتو د وجې نه دغه دا نظام ختم شو خلکو منی جوړه کړله. نو اول مونږ سره دی لیک آف ډبل کو انسیډنټ آف وانټس دا مونږ سره اولنی پرابلم و اولنی ډراپ بیک د بارټر سیسټم و چې د دې د وجې نه بارټر سیسټم ختم شو. دویم مونږ سره دی لیک آف کامن میجر آف ویلیو. دویم مونږ سره چې کوم دی common measure of value so there were no system to consider the value of something چې دا شی څونه ویلیو لري دا جنس څونه ویلیو لري. مثلا زه به تاسو ته ووایم چې خلکو به غوا په بیزه بدلوله زړې خبرې دي نو ځکه پکې غوا او بیزې یادېږي. نو خلکو به غوا چې کوم دی په بیزه وبدلوله یا به چې کوم دی خلکو به بایسکل دا بایسکل چې کوم دی ډېر زوړ ایجاد دی اختراق دی. نو زه داسې وایم چې بایسکل به چې کوم دی په دوه بیزو بدلوم نو دغه به نه کنسیډر کېده چې آیا بایسکل ډېره ویلیو لري یا دا بیزه ډېره ویلیو لري. یا به چې کوم دی غنم په وربشو بدلول
نو غنم ډیره ویلیو لري یا وربشې ډیره ویلیو لري نو د دغه ویلیو کنسیډر کولو دپاره چې کوم دی یا میجر کېدل نه ویلیو نه میجر کېدل نو دا هم یو پرابلم و. دریم موږ سره ډرابیک آف بارټر سیستم چې دی لیک آف سټور آف ویلیو دی. نو په دې کې فکر وکړئ جنس او اجناس چې کوم دی for the long time mean for 10 years, for 2 years, for 5 years we cannot store. So that was this is the what difficulties of barter system. In the term of money we can save, we can store for 5 years, for 50 years, for 30 years, but goods and service cannot be stored for long time for 1 year. نو دا was the barter system چې کوم دی دریم ډرابیک. څلورم چې کوم دی डी پیمنٹ ان د فیوچر. پیمنٹ ان د فیوچر څه ته ویلی شي چې خلکو به قرض واخیسته نو هو شی به چې کوم دی بیا بېرته قرض نه شو ورکولی یا به د هغې ویلیو چې کوم دی په فیوچر کې یو رقم ته به ځکه موږ دلته یو خبره وکړله چې په فیوچر کې د دې ویلیو څه کېږي ډیکریز کېږي د ګوډز ویلیو په فیوچر کې ډیکریز کېږي. مثلا تاسو نن غنم سټور کوئ یو کال بعد یې راوباسئ نو د غنمو ویلیو چې کوم دی یو کال بعد څه شي کمی ځکه خراب شوي دا زاړه شوي دې کې نور مشکلات راغلي مریضتۍ بیمارۍ یا بل شی نو د دې ویلیو کمیږي. نو په هغه وخت کې سالټ مالګه چې کوم ده دا به خلکو ایز ا میډیم اف ایکسچینج استفاده کوله. نو مالګه چې تاسو فکر وکړئ دا په ګرمۍ کې ویلې کېږي نو د دو ویلیو به چې کوم دی څه کېدله کمېدله نو په فیوچر کې د دې پیمنټ نه کېږي. اوس چې 100 افغانۍ مونږ واخلو او په 100 افغانۍ په بدل کې یو کال بعد مونږ څه ورکوو 100 افغانۍ ورکوو خو نه دې ته مونږ دغسې سټور اف ویلیو نه وایو یا فیوچر ان د پیمنټ نه وایو. فیوچر ان د پیمنټ مونږ هغه ته وایو چې کله مونږ چاته افغانۍ ورکو د دې کې د سود مسله راځي نو هغه به بیا انشاءالله وروسته ډسکس کړو. د difficulties چې کوم ده difficulties in the tax collection به ګورنمنټ دپاره دغه مشکلات tax collection کې tax government does not need only goods. ګورنمنټ چې کوم دی ګوډ صرف ضرورت نه لري because government has a lot of expenditures. government need ډېر اجناسو ته دي لکه زه به داسې وایم چې جنس ته ضرورت نه دی داسې ایکسپنډیچر لري چې هغه سره په پیسو باندې حل کېږي نو دغه یو مشکلات راځي چې دغه ډیفیکلټیز آف بارټر سیسټم ان ډیټیل سره موږ ووایو. اول چې کوم دی لیک آف ډبل کو انسیډنټ آف وانټس دی. فرسٹ ډیفیکلټي واز دیٹ exchange of goods can take place between two persons only if each possess the goods with the other want. نو ګورئ لیک آف ډبل کو انسیډنټ آف وانټ دا دی اول خو چې زه کوم جنس ته ضرورت لرم چې لاس ته یې راوړم او خپل جنس ورته ورکړم نو زه به کوشش دا کوم چې هغه کس پیدا کړم چې دغه جنس ولري. مثلا زه غواړم چې زه خپل غنم په وریجو باندې څه کړم ایکسچینج کړم نو زه به اوس ګرځم هغه کس به پیدا کوم چې دا وریجې ولري نو دې دپاره به زه ګرځېږم سرچ به کوم نو دې ته مونږ لیک آف ډبل کو انسیډنټ آف وانټ ویلی شي. Example کې وګورئ a person has a piece of cloth and he want to exchange it with wheat. First of all he will have to search for a such person. اول چې کوم دی په دې اگزامپل کې داسې لیکلی دي یو نفر چې کوم دی کپړه لري یا کالی لري یا ټوټه لري او هغه غواړي چې دا ایکسچینج کړي په غنمو سره نو د ټولو نه وړاندې اول هغه به هغه کس پیدا کول غواړي سرچ کوي چې څه شی ولري غنم ولري. دویمه دا who possess it and secondly he is willing for exchange. دویمه خبر دا ده چې هغه کس خو پیدا کړ چې کوم غنم لري نو آیا اوس دا غنم په ټوټې سره بدلی او که نه بدلی. This exercise usually take a long time and consume energy, therefore the barter system did not succeed. نو دغه د وجې دا چې کوم دی سرچ کول هغه غنمو والا پیدا کول میبي چې غنمو والا د خپل غنم په ټوټه نه بدلی میبي چې دا غنمو والا دا په جوارو بدلی میبي چې دا په بایسکل بدلی میبي چې دا په شیپس یا په بز یا په بل شي باندې بدلی دا وګوره دا ټرانزیکشن ډن نه شو دا ټرانزیکشن ونه شو نو دغه باټر سیسټم چې کوم دی یو غټه ډیفیکلټیز وه. نن سبا که تاسو وګورئ میډیم آف ایکسچینج ایز ا منی مونږ کولی شو که د یو سړي ویټ پکار وي نو ډایرکټ زه په
money سره تاسو مونږ ویټ هم اخیستلی شو ډایرکټلی there no need to سرچ کولو څه ضرورت نشته مونږ ویټ هم اخیستی شو مونږ شیپ هم اخیستی شو مونږ رایس هم اخیستی شو مونږ شوګر هم اخیستی شو وات ایور وی وانټ سو وی کین buy in the medium on the medium of exchange. In past and barter system that you have to search and find out a person who possesses wheat, then may or may not take place transaction between both. So that were the difficulties of barter system. The second drawback of barter system is lack of common measure of value. So here we cannot and we does know we cannot know the value of commodities and goods if incidentally two person meet together who want to each other goods they could not find a satisfactory value of their goods under such circumstances one party has to suffer. Now dear matas tamakhi value lack of common measure of value کچېرې دوه نفر وغواړي چې خپل کې ټرانزیکشن وکړي ګوډز په ګوډز باندې ایکسچینج کړي نو دغه د خپل اجناسو دپاره یو سټسفیکټري ویلیو نشي فایند آوټ کولی ولې نشي فایند آوټ کولی یو جنس دپاره چون پیسې نشته چون دیر از نو منی دیر از نو ایگزسټنس آف منی in the economy په منی کې اکانومي کې منی نشته نو سو وی کین ناٹ کنسیډر د ویلیو کې دا څونه ویلیو لري دا څونه ویلیو لري نو اوبویسلی چې په دې کې به یو پارټي څه کېږي سفر کېږي یو پارټي به پکې تاوان کوي بله پارټي به پکې ګټه کوي فار ایگزامپل کې تاسو وګورئ if one person has meat and other has fruit نو ډیفینیټلی که نن سبا هم موږ وګورو نو میٹ ویلیو and fruits value then how would this exchange take place as about these goods are measured in the different units. So definitely fruit per unit ki consider measure kigi da ge value of the meat value per bal unit ki consider kigi all zabardast hu ai ma chi 1 kg of meat in Afghanistan that is 500 Afghani and 1 kilo fruits masalan zabata ustada se hu ai ma chi mango نو مینګو خو په کیلو کې نه خرڅېږي خیر په افغانستان کې اپل به ووایم نو اپل از 100 روپیز 100 افغاني سو ډیفینیټلی 1 کیلو اپل قیمت چې دی 100 افغانۍ دی او د یو کیلو غوښې چې کوم دی ویلیو 500 افغانۍ ده نو ډیفینیټلی غوښې والا به څه کوي تاوان کوي نو دویم موږ دا و چې لیک آف کامن آف میجر ویلیو نه معلومېدله په دې کې درېیمه خبر موږ سره دا ده ډیفیکلټیز یا ډرابیکس آف barter system lack of store of value goods cannot be stored for a long time so definitely obviously we know that we cannot store goods for a long time mean for more than 6 months for more than 1 year for 2 years for 3 years for 5 and 10 years because their value decrease in the and time passes. With the lapse of time, when we store goods and services cannot be stored. But when we store goods, so definitely the goods losing value with the passage of time, decreasing value. تاسو په دې باندې پوهیږئ تاسو غنم کور کې سٹور کړئ د 10 کالو دپاره 10 کاله بعد بیا راواخلئ نو دا به بیا غنم نه وي خاورې به وي دا نه به خاورو ته کنورټ شوي یا به داسې مرض کړی یا به داسې نور کړی یا به داسې نور کړی یا سپوز موږ دا ووایو میټ وی کین ناٹ سٹور فار 1 month for 2 months for 3 months right خپل ویلیو ډیکریز کوي نو د third difficulties of barter system that is lack of store of value. The fourth one problem is payment in the future. The meaning of payment in the future under this system of barter, it is very inconvenient to lend goods to other people. With the lapse of time, the value of commodities may fall. So definitely the value of commodity per lapse of time کې مونږ ووایو په وخت سره سره د اجناسو ویلیو کمیږي نو د دې د وجې نه مونږ خلکو ته نسو ورکولی په قرض یا خلکو نه نسو اخیستلی نو د دې بیا چې کله نه ورکولی شو نه اخیستلی شو نو دغه یو پرابلم دی د بارټر سیسټم نو دغې پرابلم ته موږ څه وایو پیمنټ ان د فیوچر. شپږم ډیفیکلټیز آف بارټر سیسټم که سوچی هستن ډیفیکلټیز ان ټکس کلکشن مشکلات جمع کردن مالیه ما پیشترم برات یادهانی یا ما برات گفته بودم که دولت نمیتونه یا دولت که هستن نه تنها ضرورت بچی داره
ضرورت به اجناس دارد. دولت که هستن ضرورت به پول داره که چی کنه؟ زیاد مصارف است. مثلا ما برات یک مثال بتیم، دولت که میخواه که چی کنه؟ سرک پخته کنه، خو نمیتونه که سرک به چی پخته کنه؟ به گندم پخته کنه. و شما اگر این فکر میکنین که تاسو دغه فکر کوئ چې غنم د خرڅ کی، نو هغه ټایم کې پچې شي خرڅي، هغه ټایم کې خو منی نه و، نو مونږه سرک چې کوم دی یا تارکول یا مونږه قیر خو مې بي چې د قیر والا په غنمو باندې مونږ سره قیر بدل کی، یا چې کوم دی مونږه داسې وایي کمیونیکیشن سیستم جوړوي، یا چې کوم دی مونږ وایي الکترونیک، یا چې کوم دی کیپټل فارمیشن ګورنمنټ غواړي، نو په ګوډز باندې دغه ایکسچینج نه کیږي. نو دغه مونږ ډیفیکلټیز ان ټیکس کلیکشن. Under barter system, the tax cannot be collected in the form of goods. If the commodities are collected from the taxpayer, they will not only lose value at the passage of time, but their difficulty to store also. Government خو پخوا خو داسې نظامونه نه لکه اوس چې نن سبا ماشاءالله چې کوم دی دا خونې دي، سړې خونې دي، یا نسې سټورونه دي، یا داسې نور ځایونه دي چې په هغې کې موږ اجناس جمع کوو. پخوا خو به دا نه وو، زاړه یا د لوښو او د لرګو نه به جوړې کوډلې او کوډکې وي، هغې کې به نه سټور کېدل. یو دغه ډیفیکلټیز وه. صرف موږ داسې ټیکس کلیکشن، ګورنمنټ دې ته ضرورت نه لري چې صرف ټیکس د جنس په شکل کې کلیکټ کړي، بلکې دغه چې کلیکټ کړی دی دې دپاره یو سپیس ضرورت هم دی، او هغه وخت سپیسونه نو بارانونه به پې کېدل، لمرونه به وال کېدل، نو دغه هم یو پرابلم و چې باټر سیسټم د منځه لاړه. نور هم داسې څه مشکلات دي چې اول زه تاسو ته لوز اف ویلیو with the passage of time دا مونږ ویلیو چې جنس خپله ویلیو لوز کوي چې کله وخت د تېرېدو سره. سټوریج پرابلم، د ذخیره اندوزی یا ذخیره کولو مشکلات به وو. کیرینگ پرابلم، د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کردن یک کار بسیار مشکل بود که از یک ولایت دیگر ولایت انتقال کنه یا از یک جای دیگه جای انتقال کنه بسیار یک کار مشکل بود، چون در او زمان که هستن همون تو کلان لاری و موترانه بود. تیف دوزا بسیار دوزدا بود، غله به ډیر زیات و، خلکو به ځینې غلا کوله، دیوالونو خو به نه نور شیان به نه به سمپل کارونو پخوانۍ خبرې دي که نه. اوس باټر سیسټم موږ وویلې او د باټر سیسټم موږ ډیفیکلټیز ویلې. دا چپټر په اخره کې انشاءالله بیا زه تاسو ته باټر سیسټم بیا تکراروم. خو اوس راځئ چې ووایو فرست انټروډکشن اف منی. اولین چې منی انټروډیوس شوې ده هغه په څه شي کې شوې ده، په کم کال کې شوې او چا کړې ده؟ اټ واز ان 222 BC، په 222 BC کې بیفور کرسچن علیه السلام، پیش از عیسی علیه السلام، when the Chinese civilization introduced money as a medium of exchange which was in the form of knife. په 222 BC کې چاینیز سیویلایزیشن منی اختراع کړله او معرفي کړله په شکل د چاقو. For some time it was considered to be common measure of medium of exchange. د څه مودې دپاره چې کوم دی دا یو آله د تبادله کنسیډر کېدله، پیژندل کېدله، خو بیا وروسته په دې کې څه مشکلات راغله. بیا به زه دغه تاسو ته ووایم اول معرفي کېدل د منی چې کوم ده په کوم شکل کې په 222 BC کې چاینیز سیویلایزیشن چې کوم دی منی اختراع یا منی چې کوم دی معرفي کړه نړۍ ته په شکل د چاقو، او د څه مودې دپاره، د مختصر مودې دپاره به دا یو کامن میډیم آف ایکسچینج و. کامن میډیم آف ایکسچینج معنا دا د منی، دا به چې کوم دی منی کنسیډر کېدله. لیټر سم پرابلم رایزډ، نو وروسته چې کوم دی څه مشکلات راغلل چې دغه چاقو چې کوم دی ختم شو، یا دا منی چې د چاقو په شکل کې وه دا ختمه شوله د نړۍ څخه. هغه کم مشکلات و. اول دا مشکلات و چې د ایکسپرټ از میکینګ نایفز بیکم د ریچ ان د سوسایټي. هغه خلک چې هغه ماهرین او ماهر ول د چاقوانو د جوړولو، مردمی که ماهر بود که چاقو را چکنه جور کنه او چی میشد؟ روز به روز در اجتماع مالدار میشد و کسایی که چاقو جور کردن نمیفهمه او روز به روز غریب میشد. دوم که هستن وانس اکسچنج دیس آردر، اینمی خواهشات که هستن چی شد؟ در دیس آردر شد، ترتیب نیست، بی ترتیب شد،
خلکو به چې کوم دی چا به سره کم ایکسچینج کوو، تا به سره کم ایکسچینج کوو، چا به سره کم وانډ کوو، چا به سره کم وانډ کوو. مثلا زه به درته وانډ ایکسچینج ډس آرډر شو. ډس آرډر موږ به دلته داسې ووایو چې کم رقم چاکو به چا راوړو نو هغې باندې به د هغې وانټ ایکسچینج کېده. نو ډس آرډر په یو ترتیب کې نه و لکه اوس چې په ترتیب کې دي 1 افغانۍ، 2 افغانۍ، 3 افغانۍ، 15 افغانۍ، 10 افغانۍ، 20 افغانۍ. هغه وخت کې دا ترتیبات د دوی نو سټینډرډ. بل د دې نایف مني چې چاینیز سیویلایزیشن انټروډیوس کړې وه د دې سټینډرډ نه و، هېڅ داسې معیار یې نه و. نو دا شو موږ سره فرست انټروډکشن آف منی او د هغې پرابلم. بیا د دغې مشکلات چې دا کور کړي چاینیز خو ډېر ایډوانس خلک دي، ډېر تکړه خلک دي. ټو کور دیز پرابلم د دې مشکلاتو د کور کولو دپاره دوی څه شی وکړل چې دغه کم مشکلات د نایف منی دپاره راغلي دغه کور کو، مطلب دغه مونږه مخکې ته لاړ نسي یا ډېر نسي کمی کو. نو د نمبر آف نایف ور ریسټرکټډ. نمبر آف نایف ور ریسټرکټډ معنا دا ده چې چاکو جوړولو ته یو معیار وټاکه، یو نمبر یې وټاکه چې هر نفر نشي کولی چې څومره غواړي چاقوان دې پروډیوس کړي. نه، دی به چې کوم دی یو تعداد د چاقوانو د جوړولو ورته وښود، مشخص یې کړه چې 10 جوړې، 8 به جوړې، 20 به جوړې، 9 به جوړې. لکه نن سبا چې د مونږ بانک مرکزي یا مرکزي بانکونه چې کوم دی څه کوي په یو تعداد سره پیسې چاپ کوي. داسې نه کوي چې په خپله خوښه باندې لکه نن 200 میلیونه چاپ کوم، سبا ته 30 میلیونه چاپ کوم، بله ورځ 300 میلیون چاپ کوم. یو سټینډرډ نمبر آف ریسټرکټډ پرنټ آف منی چې کوم دی په یو نمبر یو تعداد سره دی پرنټ کوي، بې تعداد یې نه پرنټ کوي. ریډیوس د سایز آف نایف، د چاقوانو سایز چې کوم دی ریډیوس کو، مین آرډر ته یې برابر کړل چې په یو آرډر کې په یو شکل کې جوړ کړل. ریمووډ اټ شارپ پارټ، د دې چې کوم شارپ پارټ و هغه ریموو کړ. مطلب دا دی چې ماشومانو ته به چې کله چا وکړلې دا چاقو پیسې نو خلکو به ماشومانو پې ځان غوڅوو، یا به چې کوم دی خلک غلو به پې وهل، یا به چې کوم دی په دې ایکسچینج په وخت کې به دی غوڅېدل پې، یا به چې کوم چا اخیستل نو هغه به پې غوڅ کېده، نو هغه کیرینګ پرابلم هغه ته و، هغه به یې غوڅوو، نو ډېر مشکلات و. نو دغه شارپ پارټ یې ته نه ریموو کړو. میډ ا سمال هول on the knife، او بیا په دې چاقو باندې چې کوم دی یو سمال هول جوړ کړو، یو وړوکی هول یې جوړ کړو، او هغه هول چې کوم دی ساین آف وټ، ساین آف اوریجنل اینډ فیک نایف به و. نو اوس که چې ته مونږ تاسو وګورو د مونږ په کرنسۍ کې وګورئ هم ډېر ساینس دي، ډېر ساینونه جوړ شوي دي، نو دغه ساین د دې ځای نه اخیستل شوی دی. Similarly, in other part of the world, those things which were commonly acceptable were introduced as a medium of exchange or money. په نورو نړۍ کې هم همدغسې څه اجناس او څه جنسونه چې هغه به as a medium of exchange استفاده کېدل. مثلا په افریقا کې سنیلز، په افریقا کې به چې کوم دی سنیلز کنجکه چې موږ ورته په دریاګانو کې پیدا کېږي، او کنځې منځې کنجکې ورته وایي، نو دغه به چې کوم دی خلکو as a medium of exchange په افریقا کې استفاده کول. خلکو به غوښتلی چې خپل خواهشات، خپل ضروریات د سنیل په وجه باندې څه کړي پوره کړي. لکه نن سبا چې موږ تاسو ضروریات چې څه شي د پیسو په وسیله یا پیسو په ذریعه باندې پوره کوی شو، نو هغه وخت کې په افریقا کې خلک د سنیل په ذریعه باندې اجناس او خدمات اخیستل. کولمبیا کې به کیټل و، په کولمبیا کې به خلکو چې کوم دی حیوانات چې په کور کې به پالل، هغې نه به خپل ضرورات پوره کول. په یورپ کې به چې کوم دی ورجینه تباکو، هلته به چې کوم دی ټباکو خلکو اخیستل، او تباکوان نه به خلکو ایز ا میډیم آف ایکسچینج استفاده کول. په ملیشیا کې به کوکونټو ناریال به په ملیشیا کې خرڅېدل، او په ایشیا کې به آلمونډ بادام خرڅېدل. نو دغه نه تنها موږ ویلی شو چې صرف او صرف چاقو په نړۍ کې یو ایز ا میډیم آف ایکسچینج چې چاینیز سیویلایزیشن انټروډیوس کړی و، خو که سیملرلی موږ وګورو ان ادر پارټ آف د ورلډ، نو هغې کې چې کوم دی په چاینا کې چې کوم دی چاقو استفاده کېده ایز ا میډیم آف ایکسچینج. افریقا کې به سنیلز و، کولمبیا کې به کیټلز و، یورپ کې به ورجینه تباکو ول، ملیشیا کې به کوکونټ و، ایشیا کې به آلمونډ و. نو دغه میډیم آف ایکسچینج. نو اوس که تاسو فکر وکړئ په ټوله نړۍ کې د هر هیواد خپله کرنسي ده. مثلا په یورپ کې اوس دا یورو ده، او ډالرز دي، پاونډ دي، رایټ، او په ایشیا کې چې کوم دی اوس افغانۍ دي، تومنې دي، کالدارې دي،
یا داسې ین دي لیرې دي داسې وګورئ ډالرز دي داسې نور هیوادونو خپل کرنسیانې دي خپل نمونه دي نو دا د دې ځینې کنسپټ اخیستل شوی و. When Europeans went to Colombia, the exchange virgin tobacco with the cattle or barter system arise afresh. نو ګور د دې سلاید دا مطلب دی چې کله به یورپین یا د اروپا خلک کولمبیا ته لاړل نو هغوی به بیا هم څه کول نو خپل تباکوان به یې چې کوم دی په کټل سره تبادله کول نو بیا دغه نظام یو باټر سیسټم ته بیا د خلاصېدلو دا یو باټر نظام دی دې ته به بیا یو لاره شروع شوله. نو باټر سیسټم هیز already failed او باټر سیسټم چې کوم دی فیل شوی دا هم باټر سیسټم دی. نو to meet the exchange of need of people here come to the concept of metallic money. نو د دغه وخت د دغه ځای نه میټالک منی کنسپټ چې کوم دی راغلی. نو ډیرس موږ به میټالک منی وایو ان شاء الله په ډیټیل سره په روان سلاید کې روان ویډیو کې الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. نو زه غواړم تاسو ته یو کویک تکرار وکړم د څه چې کوم موږ درس ویلی نن موږ ویلې باټر سیسټم یا باټر اکانومي. نو ټول نه وړاندې موږ باټر چې ته ویلی شو باټر موږ دې ته ویلی شو ایکسچینج of goods for goods. Simply barter موږ دې ته ویلی شو exchange of goods for other goods. یا چې کوم دی که تاسو ډیفینیشن غواړئ پراپر ډیفینیشن نو barter means to the trade of goods directly rather than through the medium of exchange. That's barter economy. ها د دې نه بعد موږ سره چې کوم دی باټر اکانومي زه تاسو ته ووایم یو خو باټر شو بل باټر اکانومي. باټر اکانومي چې کوم دی هغې ته ویلی شي باټر اکانومي is a one where money does not exist. باټر اکانومي هغه اکانومي ته وایي چې په هغې کې ایکسچینج کیږي خو there is no money existing. په منی چې کوم دی په هغې اکانومي کې نه اجناس په اجناسو باندې کیږي تبادله کیږي دې ته موږ څه شی ویلی شو باټر اکانومي ورته ویلی شو. بیا دې نه بعد موږ وویلې دریم کنسپټ چې هغه باټر سیسټم نو باټر سیسټم هغه سیسټم ته ویلی شي چې پارټیسپینټ په هغې کې ټرانزیکشن ډایرکټ څه کوي د اجناسو او خدماتو کوي په نورو اجناسو او خدمات باندې دې ته موږ باټر سیسټم ویلی شو. د دې نه بعد موږ ډرابیکس ویلي ډیفیکلټیز ویلي مشکلات د باټر سیسټم ویلي چې اول موږ سره د لیک آف ډبل کو انسیډنټ آف وانټس چې د یو نفر ته کم جنس ضرورتي نو هغه به هغه نفر پیدا کوي چې دغه جنس ولري او کیدای شي چې هغه نفر چې دا جنس لري دا تبدیل د په جنس باندې نه کړي. نو لیک آف کو انسیډنټ لکه کو انسیډنټ راغی دلته. بل موږ دې کې وویلې چې لیک آف سټور آف ویلیو نه سټور کوي ګوډس خپله ویلیو لاس کوي. لیک آف کامن میجر آف ویلیو د اجناسو ویلیو به هغه وخت نه میجر کېدله لکه اوس چې دا میجر کېږي لکه $100 دا ویلیو د دې شي دونه $100 ویلیو ده د دې چې کوم دی $50 ویلیو ده. نو چې کله موږ دا ویلیو کنسیډر کوو سو ډیفینیټلی دلته موږ سره منی ده هغه وخت کې منی نه و نو ویلیو نه کنسیډر کېدله. دویم بل موږ دې کې پیمنټ ان د فیوچر په که چانه موږ یو شی لینډ کړو نو ډیفینیټلی دغه اجناس او جنس چې کوم دی خپله ویلیو په مورد د زمانه چې وخت تیریږي د خپله ویلیو لاس کوي نو دا بیا وروسته په فیوچر کې ورکول ډېره غټه ډیفیکلټي ده. بل موږ سره ټیکس پیمنټ دی موږ سره ګورنمنټ ټیکس کلیکشن پرابلم و ګورنمنټ ته چې کوم دی صرف د اجناسو ضرورت نشته نو ګورنمنټ ته چې کوم دی د ضرورت د څه دی د منی دی. دې نه بعد موږ بیا ویلي first introduction of money. First introduction and money موږ دا وویل چې 222 کال BC before Christian علیه السلام د عیسی علیه السلام نه وړاندې 222 کاله وړاندې چاینیز سیویلایزیشن نایف انټروډیوس کړ یو چاقوت جوړ کړ چې هغې ته بیا څه شی ویلی شو میډیم آف ایکسچینج ویل کېده او هغه به استفاده کېده لکه څنګه چې اوس افغاني او ډالر استفاده کېږي دغسې به هغه استفاده کېده. خو بیا هم دې کې مشکلات راغله کم خلک چې ایکسپرټ دي جوړولی شول نو هغه به مالداره کېدل نور خر به غریبان کېدل. بل چې کوم دی ایکسچینج ډس آرډر او بل چې کوم دی کیرینګ پرابلم و. سو دیز ور د پرابلم دغه پرابلم د ریسټریکټ کولو دپاره څه وکړه نمبر آف نایف ریسټریکټډ
یو تعداد مشخص کړ. څوک چې ماهرین دي د چاقوانو جوړولو نو هغوی به یو تعداد چاقوان تعداد یې ورته خو چې په دې تعداد سره تاسو کوئ چاقوګان جوړ کړئ. بل چې کوم دی یو وړوکی غونته کې څه شی جوړ کړه، یو سوری پکې وکړه او بل چې کوم دی هغه شارپ پارټ هغې ته نه ریموف کړه. دې نه بعد بیا موږ وویلې څه شی مې ویلې، دې نه بعد موږ بیا وویلې چې په سیملرلی په ادر کنټریز یا ادر پارت اف د ورلډ نو په نورو ملکونو کې په نورو هیوادونو کې به څه شی استفاده کېدل، لکه په موږ ولیکل چې په افریقا کې به سنلز استفاده کېدل، په کولمبیا کې به کټل استفاده کېدل، په ایشیا کې به آلموند، په ملیشیا کې به چې کوم دی کوکونټ استفاده کېدل. نو دغه موږ سره نن ورځې ټاپک و چې موږ ډسکس کړه. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو به د دې څخه څه یاد کړي. که څه مشکلات و کولی شئ تاسو زما څخه رابطه وکړئ او تاسو معلومات واخلئ. سلامونه، نیکې هیلې.